آخره عن ابن عباس رضي الله عنهما خاصة مثله غير أنه قال تدع الصلاة أيام حيضها. د حیض په ورځو کې به وي او مونځ او دس فریدي او چې د حیض ورځې تیرې شي بیا د څویم نمبر ته شروع چې 604 ده خزر تک دوایا. فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تعتصل لكل صلاة لما ذكرنا من هذه الآثار وخالفوا في ذلك آخرون فقالوا اسی بچه که دا مسئله خود در تخم معلوم شوا کنه کما مسئله در تا معلوم شوا چه اصحاب زواهر بیا بی در تا لباب بوایم اصحاب زواهر شیعگانو که امامیه او دکرنگ اکرما مجاهد و قطاده دوی دا ویلیو چه هر قسم مستحاضه تم ربایات که هر قسم سمانا مبتدئه معتاده متحیره دواله او متحیره بزمان و بالعدد هر قسم مستحاضه با دی غسل لکل صلاتین که فذهب قوم داد دی مصداق. بیا دویم ابراهیم نخعیو او آغا ورسره داس نور علماء کرام عبدالله ابن راشدو آغی بداویل او منصور بن معتمر چې جمع بین الصلاتین بغسل واحدین بکی وخالفهم اول کې دوی ته اشاره و او دریم څلور امامان او جمهور فقها او محدثین هغه ویلو چې یو ځلی حیض ختم شي انقطاع الحیض د پر غسل وکي باقی به وضو لكل صلاتین وضو دا ګره دي هر قسم مستحاضه دي پر مادر بلال الذي يجب عليها أن تعتزل للظهر والعصر غسلا واحدا تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تصليهما به فتؤخر الأولى منهم اول من دورستو کې دویم برامه ته کې هر یو په خپل ټایم کې و جمع بين صلاتين بصورتان كما فعلت في الظهر والعصر تغتسل للصبح غسلا وذهبوا في ذلك إلى ما وبه قال حدثنا إبراهيم نخعي عبد الله بن راشد ومنصور بن معتمر دامتوي دار دوي مذهب دار. وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم انها مستحاضة فقال لتدرس ايام اقرئها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العسر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء دا كل مكرر روايتنا دي قرال وتغتسل وتصلي وتغتسل للفجر. وبه قال حدثنا يونس الى اخره عن ابي رضي الله عنه ان امراه استحيزت من المسلمين فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه الى انه قال قدر ايامها ورځ کله د عادتي کله د شریعت یا لس ورځې یا وشپږ ورځې هغه کې به مونږ نه کوي بیا به غسل وکي حکمن به پاک شي او بیا به جمع بین صلاتین به غسل نه. ومن قال حدثنا ابن مرزوق الى اخره عن عائشه رضي الله عنها ان امراه استحيلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملت ثم ذكر نحوه غير انه لم يذكر ترك الصلاه ايام. بعض احاديث او روایات مختصر او بعض مفصل بعضو کې ځینې الفاظ وی بعضو کې نه ولا أيام حيضها. وبه قال حدثنا فضل إلى آخره عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيلت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال سبحان الله هذا من الشيطان يكلسني من كافر ويخات المنزم پر خير سبحان الله دا دې څه کړي دا خو د شیطان وسوسه ده چې تا ته درچولې ده دا به خلک کې ناسته و د اوبو نه ډک اول به تک کې سرې وي چې هغه به لرې کې نورې اوبه چې زیړې به شوې نو راوبه ورته پاکې اوبو باندې به یې ولمبل او وینې هغه کثرت به کم شو لګله. للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتتوضا فيما بين ذلك وقوله اتتوضا معنا خو مې پکړو چې ماسپخین دی پاره د غسل کوم ځګر
آخري وخت ماسپخین موږ په غسل شو چې مازیګر داخل شو داس مو کیا وتتوزع فيما بين ذلك يحتمل ان تتوزع لما يكون منها من الاحداث التي توجب نقض الطهارات والطهارات ويحتمل ان تتوزع للصبح فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه من حيث شعبة حدیث شعبه او سفیان التدادا چې د ماسپخین مازیګر د پاره یو غسل ده خو چې مازیګر وخت داخل شي چارندام ماخام ماخوستان د پاره یو غسل ده د ماخام د پاره غسل ماخوستان و داخل شي بیا چارندام قالوا فهذه الاثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في جمع الظهر والعصر بغسل واحد وفي جمع المغرب والعشاء بغسل واحد وافراد الصبح بغسل واحد او سحر د پاره ځان له مستقل غسل شوال وبهذا ناخذ عمل پدې د ویره دا دویمه ډاله د منصور ډاله والا وهي أولى من الآثار الأولى التي فيها ذكر الأمر بالغسل لكل صلاة لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك فنفع ازما خبره مو زين تراله ابو داود کوم کړي و دلتم کړي و چې غسل لكل صلاة منسوخ شو او جمع بین صلاتین بغسلین دا ورته پر ناسخ شو په دې باندې دا معتمر ډاله ولاړه ده چې دا بیا منسوخ شوی نه ده او منګه وای چې دا منسوخ شو په غسل مرتن واحدتن باندې او وضو کل صلاتن باندې ما حدثنا ابن داود الى ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت انما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو اصطحيت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرها بالغسل عند كل صلاه فلما جهدها نو چې کله دې ته سخت تکلیف او مشقت بیا ورته حکم وکړ چې جمع بین الظهر والعصر کو په یو غسل باندې ذلك امرها ان تجتمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح قالوا فدل ذلك على ان هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الاثار الاولى لانه انما امر به بعد ذلك فصار القول به اولى من القول فتوى بدویم قول چې ناسخ ده دا اولاد له فتوی ورکولونه په اول قول باندې چې هغه منسوخ ده قالوا وقد روي ذلك ايضا عن علي وابن عباس رضي الله عنهم فذكروا يعني څنګه چې مرفوع روایت کې جمع بین صلاتین بغسلین راغلی ده موقوف روایت او په فتوا د صحابه کرامو کې راغلی ده وبه ما حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت جاءته امراه مستحاضه تساله فلم يفتها وقال لها سري غيري قال وې د بل چانه تاسو کدا خزرال ابن عمر د دنه تاسو ک فقال لها لا تصلي ما رايت دم تر سوچ وینه ګوري مونږ مکوا فرجعت الى ابن عباس خزر بیا ابن عباس ته ورغله د عبد الله ابن عمر د فتوی خبره او ټوک چې هغه خدا سره راتویل فقال رحمه الله دې په ابن عمر باندې رحم وکي ان قاد لا يكفر کې قریب راچته کافر کړي ولې تبشل رزوینه نو شل ورځې به ته مونځ نه کوې د حیض خو ټولې لس ورځې دي که نه قال ثم سألت علي بن ابي طالب فقال تلك ركزة من الشيطان دا د شیطان لته ده یا د شیطان وسوسه ده او قرها یا زخم ده د رحم په خوله کې اغتسلي عند كل صلاتين مرتن د دوه المنځونو د پاره یو ځلې غسل کوه وصلي منځ دې کوه فلقيت ابن عباس د دې فتوی نه پس چې ما علي صاحب نو غوښته بیا د عبد الله ابن عباس سره مخامخ شوم فسالته غنم تپوسو کدا خزوي فقال ما اجد لك الا ما قال علي زبل لار نګورم بغیر د هغه نه چې علي درته ویلي یعنی زما فتوم دادا چې کله د دې حیض ورځې تیری شو غسل وکړه او دا چې ته مونځ نه کوي چې تر څو وینه ګورم دا د شیطان وسوسه ده دا د رحم وینه نه ده دا د رحم خله کې رګ زخم ده دا د حیض نه ده دې کې تخپل مون جاری ساتله وبه قال حدثنا ابن خزيمة الى اخره من ابن عباس رضي الله عنهما ان ارض باردة قال تؤخر الصدور قربان من دي منظر پر غسل نشو کله زمون وطن ډیر یخ ده او یخی دي وای خانو بیا ماسپخین روستا کو ما ذکر مخکې کا او دواړو د پاره یو غسل وکم ما خام روستو کما خوستان را مخکې کا د دواړو د پاره یو غسل د سحر فذهبها ولا الى هذه الاثار عبد الله ابن عباس علي مرتضى دویم دا ویل دي
چې بیا به دا مستحاضه جمع بین صلاتین به غسلین کوي نو اول مرفوع روایت راوړو بیا فتوی راوړي نو وروستو به وخالفهم دا ځل خالفهم چې راځي دینه به مراد څلور امامان جمهور فقها او محدثین اللهم صل علی محمد. تعال دې زموږ یو ملګری